والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه. دا مخی بابونا دا دے تعلق دا ابوالو سره. اس بیان دا نواقض دا وضو کے اتا ابواب تعلق دا نواقض دا وضو سره. اتا داوی بالحرام پبارک خمرو کے خود تقریبا عام علماء متفق تی چې بغیر د حالت د مخمسه او د مجبورینا روانه ده. ځکه په نست قرآن جایز شوی ده که حکیم مسلمان وای چې دی وخت کې علاج بغیر د خمر نه نشته نو هغه کولی شي. خو بعض علما و چې خمر به قطعا نه کوي ځکه حضور وای لم یجعل الله شفاءکم فيما حرم علیکم انما الخمر دواء لا شفاء. نو دا نفی دا شفا دا عام علماء پا نسبت دی وجه دا چه شفا پا امور مبارکو که استعمالی گی شفا پا کی نشتا. دویم دا چه دا اغی عقیده بداو چه دا شفا دا. نو حضور مبارک دا اغی دا نفی دا عقیده دا پارویلی دی تا دا ویلیشی چه منفعت پا کشتا شفا بنوی. ذکر خدای وی انما الخمر والمیسر والانصاب والازم فیما یسلونک عن الخمر والمیسر قل فیهما منافع ومنافع للناس قل فيهما اسم. نو نفع او منافع خدای ویلی دی په جوارو په خمرو کې خو شفای نه دا ویلې. نو چې حالت د مخبسي تنی رسیدلې لکه سړی ډوډۍ خوري یکدم یې ماره کې ډوډۍ بند شو بل څه نشته شراب شته یا ډوکی ماره کې اون خط یا پتن دا پیدا سراله چې مری او بل څه نشته بغیر د شرابونه الا مستورتم الیه پناه پنست قرآن اغا مستثنا. او دا دین علاوه بید بقول دی امام ابو یوسف سے بوی تداوی بالحرام روا دی اند ضرورت و بلا ضرورت هم. او دا نور امامان وی امام ابو حنیفه امام محمد سے چه اند ضرورت روا دی چه حکیم مسلمان دووی چه دی وقتی بل علاج نشتا بغیر دا دینا کنی نبکای. او امام ابو یوسف را تخفیف نقل نو تداوی پی امام ابو یوسف را روا کرده. امام محمد سے وی عند ضرورت چه بل دارو نه. نو د دوی دا علاج دا باب دا تداوین او دا خو ابن حزم وی ظاهری چې دا خو معلومه بالبداهه چې دی کسانو ته حضور مبارک دا باب دا علاج نویلیو او چنانچه روخشیویم دی پی د استسقاء د مرض علاج روخان و پیو امتیازی وی. ویو مسئله دا چې حکم د خطا و طریق سره نو پا نس که خدای چه لاس و خپیت پریکه او خطای طریق پا شهر کی راتلی شی کنا. نو دیر علماء خطا طریق پا شهر کی نیشی راتلی یعنی شهر کی کچا پچا ڈاکاو غردولا نو داغی حکم د خطا و طریق نده صحرا و سفر که ده. او امام تحاوی قطاع طریق پا شیر کم وی او پا فنا دا شیر کی دا علاقه چه و دا فنا دا شیر و نو حضور مبارک پا حکم دا قطاع طریق ہو او چه سوک پا قطاع نوی نو دوی جزای دا مثل دا ما فعاله کرو اغی دا سی کرو نو قطاع طریق پا حیثیت دا قطاع طریق چه سڑی مڑکی و مال تیوالی نو پارسنگا مرگی چی مرگی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسوله ویسعون فی الارض فسادا. نو آغیوی دا حکم پیدا دیکھڑو چی دوی پا مثل دا ما پا قتل وجل خو بے نحی حضور مبارک کرے دا مسلینا. زمون پا مذہب کی کئیو سڑی لاسون اف پی مڑکی پریکی دا چانا بے رست مڑکی نو قصاص فی الجروح دا داخل دی پا قصاص دا نفس کے تبت لاس پی نا پریکی بس مڑے کی ٹوٹ پکی رانا. اور شوافی اگر قصاص فی الجروح داخل نوی پا قصاص تا نفس کے ناغیوی لاس اق پیبم تی پریکی مخ کے آبیم و تی سرم پریکی منگوی لاس پریکول پا جن کی دا مسئلہ دا او حضور دا مسلین امانا کرده دا. نو دا آغا وقتیو چه دا مسلین امانا نوارا آگنے او دو نور قرینیم دی پکی یہ عمر سر دا کار کرو پا مساوات سره لکه شوافی وی یہ سیاستن ور سره کړو تعذیرن لکه بعض
ګناهونو باندې ته مجرم وجل شي لکه سړي شراب څکلي او دې نه منع کیږي نو په څلورم ځله قتلول شي دې ته قتل سیاستن وای نو دوی سره دا معاملې په دې وکړه چې منافقان آینده د پاره داسې کارونه کوي او خلک په منع شي دا تیر سبق دا بقیه اوس نوې سبق د نواقض د اودس بیان په جمله نواقض کې بعد دي یو هوا ده یو ریح ده هوا ده ساکنه ته وي او ریح جاری ته وي روان تاریخ وي او ولار ته هوا وي اوس په اتفاق د علماء د دوبرینه چې ریح خارج شي فسا په شکل مازدو صوتي چای ته ورته وي یا بلا صوتي چای ته فسا وي نو ناقص د اودس ده خو جګړه په قبول او په ذکر کې ناول د تمانا د حدیث په بيد تحقیق دی پکې ما جاء فی الوضوء من الريح بعض په بیان د نخل د وضو کې د ریح نه او په وجوب د وضو کې د خروج د ریح نه حدثنا قتيبة بن عمرو قال سنا وكينا شعبة عن خير بن ابي سعد نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا وضوء الا من صوت او ريح او دس نشتا مگر د आवाज نه یا د بوینا قال ابو سعد حديث حسن صحيح حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن ابي سعد نبي ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا كان احدكم في المسجد سړی چې په جماعت کې وجد ريح بين اليته د بعد محسوس کړه دوه کناټو مینس کې یا د دوه غو په مینس کې فلا يخرج ندوزي د مانځنه حتا اسمع صوتا او یجد بوینه محسوس کړه حضرت محمود بن غیلان قال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبل صلاه احدكم اذا احدث خدای نه قبلې مونږ یو سړی چې به ودس شي حتا يتوضا چې څو پورې ودس نه کوي اوله مسله دا چې ظاهر د حدیث مبارک ته معلومیږي چې اودس صرف په دوه سيزونو کې ده لا وضوء الا من صوت او ريح اودس نشه مگر د صوت او د ریح نه یعنی صرف په आवाज او په بدبوئي کې اودس ده نو نواقض د اودس کو ډیر دي په اتفاق د علماء بول ده باراز ده مزیدا بعض اتفاقی دي لکه د درې سيزونه او بعض خلافی دي نو حدیث کې دا حسن ونه راغله ده چې اودس نشته مگر د صوت او د ریح نه نو جواب دا چې دا حصر اضافي ده دا حصر په نسبت د جالس فی المسجد ته ده چې جماعت کې سړی ناشتي نو د دو دستماتي مگر په هوا وته چې आवाज ووري یا بوی محسوس کی نو دا حصر د جالس فی المسجد د پاره ده ځکه جالس فی المسجد نه بول کوي نه باراس کوي نه تی مزیوزی او خرینه دا چرستو حدیث کې ذکر د مسجد راغله ده اذا کان احدکم فی المسجد چې سړی په جماعت کې او وجد ریحا او بعد محسوس کې د دوه غو په منځ کې فلا یخرج نو دا حصر په نسبت د جالس فی المسجد ته ده نه مطلقاً نو حصر اضافی شو نه حصر حقیقی دیمه خبره داره چې ظاهر د حدیث مبارک ته معلومیږي چې او 10 بالې کې چې आवाज باوري یا بوی محسوس کی نو ډیر غیر مقلدین داسې دي چې هغه یو आवाज دی نه اورېدل دومره غټ ډنګ چې ټول مدرسې ووري نو علي به او 10 پاتې ځکه حتی اسمع صوتا نو ریح وی که سړی आवाज دومره وګد پسکه واچول چې د وخم راوا اوخ نه چوکي اچي دا مونږ ته یو استاد و ما ورته دا نه چوکي څنګه معلومیږي وی دا یو ځل اوخ باد شروع کړه نو یو سړی چې ور پس روانو الته نه خو کړه پزمکا نو بعد روانو نو چې کوم ځای بس شو الته نه خو کړه نو دا ځای کچ کنه نه چوکي نو د ټول نو د باد د اوخ دی نو دوی وی کده اوخ مر باندې واچو
خو چې आवाज یې نه اورېدلې ډنګ او بوی نه محسوس کړي نو او دس پینشتا ځکه لا وضو الا من صوت او ریح حدیث کې دا وایي چې आवाज دې نه اورېدلې ظاهریه په دې مبتلا دي په دې مصیبتونو کې عقل یې خونی او ټول علما د امت وایي چې دا صوت او ریح کنایه ده تیقن نه ده یو مدلول د لفظي یو مراد د لفظ نو مدلول د لفظ خدا چې आवाज موري او یا بوی محسوس کی خو مراد څه دی مراد تیقن دی کنایه ده تیقن نه ده یو مدلول او یا مراد نو مراد تمکنی عنه وی او مدلول تمکنی به وی او کنایه قسم د حقیقت ته پنځ د محققین علما لکه یا فلان کثیر رمات تلخیص مې لیکل د فلان کی د کور ری دا کنایه د سنه ده او کثیر رمات دلالت په کثرت د رمات کوي خدا ته دلیل د بل خبره ګرځي اور په ډیرانې لوګي ډیر دي دا ایری ډیر دي نو مدلول د لفظ هم دی خدا ایری ډیر علامه د ډیر پخیدل دي او ډیر پخیدل علامه د دې چې خلق ورکره ډیری او دې دونه فرق او پخله ډیر کوي نو معلومیږي دا چې دا سخی سره دی نو کنه آیو اثبات د دعوی وی سره د دلیل نه پلان کې ذکر سخی دی چې د کور ډیرانه سره ډیر دی نو کنه قسم د حقیقت ته ځکه استعمال د لفظ په خپل معنا کې دی کثیر رماد ما مستعمل کې په کثیر رماد کې نو یو مدلول د لفظ یو مراد د متکلمی نو مدلول د لفظ خدای چې سو پورې आवाज نه اورېدلې یا بوی نه محسوس کړي خو مراد د متکلم هغه یقین دی چې یقین راشي دا اوله دا ځکه که یو سړی आवाज نه اورېدي کونی اسوامي نو به باور سره کینا اگر چې ټول مجلس ډنګ اورېد خو دا نه اورېدل یا یو سړی اخشم دی ته چې پوزه نه د بوی طاقت خدای غشت ما یو لوی عالم لیدلو د دیوبند هغه اخشم هغه زه د ګل په بوی نه پیګم او د خاور تیلو په بوی نه پیګم او د بل د ګندا یا د خبوی تمیز نشم کوله دا حاسه په پوزه کې خدای نه وایخه دا شکر او باسه که پوزه ویو دا حاسه پکې نه دا سړی ته اخشم وای یا د سړی غوګونی او د اورېدو طاقت پکې نه اسوامي یا د سړی جبای خو طاقت د گویای پکې خدای نه خي اب کمی نو دا د خدای شکر ادا کوي نو که یو سړی اسوامي یا اخشمي او دې आवाज نه اوري او نه आवाज بد محسوسي نو دې با دغه نه کوي نه دا کنایه ده تیقن نه ده او تیقن دا ولې ذکر کړی شریعت صوت او ریح ولې ذکر کړی وی دا شیطان چې دی په مختلفو طریقو خلق خطا کوي نو دا شیخان خو د عبادت پروم خطا کوي او عام خلق د ګناه په نوم خطا کوي چاته زنا خشته کی دمه خشته کی سینما خشته کی ډرامې خشته کی نو په شهوات باندې تبا کوي او شیخان دا په دی وسایو باندې وی شیطان ناشینو د شیخ سړی دی دوبره سره چرته ویختینو دا ویختم غلرا کاږي داس نو د سودا شي چې زما خو داس مات شو نو دی لار شي به او داس کوي دا د شیطان وسوسه نو د علاج چې سو پورې د ډنګ نه اورېدلې او سو پورې دی بوی نه محسوس کړي نو په دې حرکت باندې مو خدا دا خود شیطان هغه اختر اخکلی داسې نو دې دلته حرکت محسوس کی نه اکثر د دې وجه عبد الله مبارک صاحب ته یو طالب وی صاحب زما خو سودا را ولاړیږي چې او دسته مات وی که په پوند در نو بیګینو مو دس مکاو مطلب دا نو خطه د وسوسو پسې مزه ځکه د وسوسو علاج دا دی چې دفقه به نه که دفقول شروع دی وکړو به وسوسې دي زیاتیږي دا ځکه مثال د دریاب دی دریاب باندې خزلم زی پروي مړه او د ځل مثال د یو روان لار ده نو سپي بغا په خپل کار باندې سپو ته توجه وکړه که سپي پکانه ولې خدای پسې بنورم در روان شي نزته غاپی دغه شان شیطان دی شیخان ته وسوسه چک نو د دوبره سره دا اختراع کوي دا بدعت پلي کوي
دا د شیخې پنو دا وسوسو کې ولا مبتلا کې نیت می کړی د نیت به کوم نیت به کړی د نیت به کوم په دې نیت کړی باندې ټول وخت تیر کې نه حرکت تلل شي زمون جماعت کې او طالب دی راو وسوسه نو زمون جماعت د کلی داسې طرف ته چې سین نږدې د دریاب راته نو زما جامې به سین ته وړه نو خارولو کې به ویډی کړې نو دې به د قشان لره ناشته نو که زمیدار بچرته داسې په پولی تیرې دنه ته به کاکا دې خواراش تا خو د ما جامو له ګوتې نه دی وروړې هغه د ما ستا جامو سره ځکه دی مولا صاحب وینا ګور وروره خیر دې سم خبره کوم که چرته ګوتې دی وروړي چې زه دوباره وېځم هغه به نه مې دی وروړې چې هغه بلار ته به کنګال کړې پسې کې دې شي چې وروړي نو بیا به ورته ناستو نو چې به سکونی د پالار به تیرې دوی زما جامو له خو دې ګوتې نه دی وروړې او د باران پرد به دا پنسي اوچته وي نو بس یو ورځ ډېر تنګ شوم دا علاج د وسوسې دا چې دا ځان په دې خټو کې ولړه د کوسو پرې د مون مې دینه کېږي زه کوم بس وسوسه ته لا دا وسوسې په دفع د عمل شروع کړو وسوسه به زیاتې دا شیطان وي زما په پنجه کې راغی چې پروا نه لري وي کوي با بل کار وکړي ها نو قرینه دا شو چې جماعت دا حصر اضافي شو او دا محسوسول د صوت او دري کنایه د یقین نه دو خبره شوي درېمه خبره دا چې په دوبرې نه خو چې بعدو هغې ته فسا او دورات وایي که آواز پکې نه فسا او که آواز ورسره دورات گوز مارنا اردو کی ورته وایي دا پنجابیان بعضې اوس خو لا خوشو او یا بنگالیان طالبان په مطالعه به مونږ کول او ګړز به وکړو قوم لوط کې به دا کارو وتاتون فی نادیکم المنکر ایه په مجلس کې بعد اچول لواتت نه علاوه دا کار کو چې بعد به اچول نو په دوبره کې خو اتفاق ته د ذکر او فرج مسله کې خلاف ده که فرج نه بعد وتل یا د ذکر نه وتل نو دس ماتی کنه ماتی زمون په مذهب کې سیدا چې ذکر باندې که باتی وتل نو ماتی ځکه دا محل هوا نه ده مسانه د ذکر کې هوانی دا چرته حرکت راغله ده په دا کې البته په عام علما د دې قائل دي چې ذکر په خروج د ریح کې دغه نشته نقل دا داس خو په فرج کې څو علما وي په فرج کې باو داس لکه دلته د شافعي صاحب قول د نقل کړي دي شافعي صاحب او احمد او اسحاق صاحب وایي کدا فرج د خزنه وته وخان مبارک خان وقال إذا خرج من قبول المرأة الريح وجب عليه الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق شافعي سے بإسحاق وای کدا فرج نه بعد وتل نو دا به دس کی لکه دوبره کې خو اتفاق دی زمون مذهب کې دوه قول دي یو قول دا چې په فرج کې او دست مطلقا دویم دا چې نه فرج کې هوا نه دکه مسانه چې دا محل هوا نه ده او نه تیرېدلې په هوا راځي دې ته اختلاف وی حرکت د عضلات او د پلو حرکت ته نه البته که خزه مفضوعات دې ته وي چې دا لاندې اندامه د بل اندام سره یو ځای شي نو به تیری هوته نو به د او د سکی ځکه پته نه کې دي چې د بل جانب دویمه ډله د علما وایي کدی بوی محسوس کا د فرج د هوا نه نو اودس ته وکړي او که بوی محسوس نه کړي نو اودس ته نه کوي ځکه په خپل ریح ناقص د اودس نه دی د دې مرور په نجاست راځي نو ځان سره آزاد نجاست راوچتای لکه او دغه ګرمې دی خو چې په خولې راشي نو اودس پکې نشته او دغه ګرمې دی چې په دې بل جانب وځي نو اودس پکې شته ځکه د هغې مرور په نجاست راشي
اجزاء د نجاست ور سره غیر مرئی اجزاء ور سره شامل شي نو دی وجنه کدی بوی محسوس کوي چې د سپیاوتن او ریحان نو داس پکې نه کني پنيشتا نو څوک مفزات قید وای څوک بوی وای او ظاهر دا چې مفزات نه یا بوی محسوسینا نو په دا کې نشتا ځکه حد ریحان بین الیته د دوه غو په مینس کې نو غو سره نږدې دوبره دا فرج نه ده د خزه دا اندام مخلوب ده اندام د سړی دی علاوه ده یعنی خزه او سړی چې او ځای کې نو دا دوه انسانانه دي په چې د اندامونه پکې داخلي نو چې څومره د کې اضافه راغله ده په دې اندام ولاړ سره او په دې اګو خارج سره دومره د دې فرق داسې جوړ دی د خزه چې مخلوب دی لکه ذکر چې دا غینه روخ کې شي او دا غي ماګي وي خدن نه نو دا خزه اندام مخلوق د ذکر دی دا ځوان خدای داسې پیدا کړی دی چې دا یو نه اجزاء منوي او حیوان منوي په لذت باندې دی بلې ته منتقل کوي کله ویلې وی چې ستنو علاوه دی خزله څومره چې بهوال او ټینګه شی وو خو په داسې نو مجاهده ته جستا نه تکلیف ته جستا په داسې لذت باندې کې خدای پیدا کړی چې لکونه روپے په خرج کړي پشپګ لکه واته لکه باندې یو په یو خدای باندې خرج وکي او دیم دیتا او پیدا کیږي ته نه دا لګ لذت لپاره دې دومره لکونه روپے په خرج کړي حضرت محمد بن مغیرہ اذا حدثت قال ابو سعد حديث عن سمسين في الباب عن عبد الله بن زيد وعلي قال ابو سعد حديث عن سمسين وقول العلماء لا يجب عليه الوضوء او دس به عليه لازمي الا من حدث چې به دس شي يسمع صوتا او يجد ريحا आवाज ووري یا بوی محسوس کی وقال مبارک اذا شك في الحدث کله سړي شک راغی په دس کې د وسوسه په درجه فانه لا يجب عليه الوضوء او دس پنشتا دا یاد لري یو قاعده ده الیقین لا یزول بالشک که یقین دې دا دس کړي او شک ته به او د سیراغ نه په شک باندې عمل مکوا کني به شکی شي چې دومره درجه ګمان دی راشي چې قسم په خوړې شي حتی استخن استقامه چې سو پر دې یقین نه راغلي په یقین سره یختر ان يحلف علی قسم په خوړې شي نو علی به دس کوي قال اذا خرج من قبل المرأة الريح كذا قبل لخذ ريح وجب عليه الوضوء او دس بلازمي او قول شان دوی تفصیل نه کړو زموږ مذهب کې تفصیل یو وسوسه سره لار معلوم داس ډیر راځي یو وسوسه راځي چې زمانه کې د خزه طلاق تیر شوی چې خزه می طلاق شوی دا کنه ما نه طلاقي ګرورا هغه د پورلار شنه بیا راشي ما ورته ک بیا رااله نو بیا بد وسه راغه راوړې دا مې په دې غرض وی چې بیا راځي نو بیا راغې وسه راغه خیرون بیا راغې ما ګورا دومره ویلې چې ما ته مولا ویلې دي بس بیا را نشي ما کې بیا را یو جوړه جامې براوړې ما چې راو دیړي بیا جوړه جامې راوړې زه پېښم چې عاجز مرز دی او خفاو ما او خدای پاک به د وهمونو علاج وکړو خوش یو عالم له داسې وسوسې سره لار دا تاسو ته خیم چې د وسوسې علاج په را نشي بیا په تاسو مکو یا په سفر شرط کې د چرانه شي نو عالم لنا وی سب سره کې مو وسوسه طلاق راځي چې ما خدا طلاق کړل عالم مرته زما په مخکې چې طلاق کړل کله پرون وی قسم په خدای کې اسلام مخکې مې طلاق کړی او قسم په خدای کې ما وی نه زما مخکې دې طلاق کړل او پرون دې طلاق کړل هغه وی نه قسم په خدای کې مې طلاق کړی او قسم دې کړل پرون تعالی راغله وی رښتیا وی قسم خوري وی د قشان چې شیطان د لراشي تو ورته قسم خوري قسم په خدای کې ما طلاق کړی او وسوسه به ختم شي چې څنګه ما ته قسم هغه علاج کو ما ته قسم په خدای کې مې طلاق کړی ازما خبره ته دروغ وای چې ته د ځان نه دا شان چې شیطان د لراشي
ورته قسم په خدای کې می طلاق کړی زروښه سپیا ناله به وسوسه ختمه دا وسوسه ډېر خطرناک بیماری ده دې ته مال خلیا وای خو سړی به دا پیراش زمون طرف ته یو عالم او صحابه خو درادړو اخیری کې په وسوسه راغله درې څلور کال علاج هغه بس لوی عالم ډېر کلک عالم بس وفات شو او حضرت تانوی سے بکری یو دیکھ یو مولا د یو خزه پاندې لیدل وسپینا مخیم نو لیدل بس وسوسه زړه کې کېناس او هغه پاندې به را یادې ده تر وفات پورې هغه تصور لر کول نه شو وفات کېدو وخت کې مرته پاندې ده خدای ته فلان کې پاندې سم راخ کول دا غره دې وجنه خود ته قتل خندي کله به زړه کې هغه پروزي به هغه وسوسه د ځنن لر کول نه شي او سې کې مردار خزه نو بخښتای بزړه کې به د پروزي به هغه تصور ځان نه چې د کېږي هغه به ترایا دي چې څنګه ما پوهه څنګه وګي څنګه دی وجنه قتل شریعت بند کړی دی چې دا به ګوره سبب ستاسو د هلاکت وکړي مارته ویلو کنه قسمه ها ان الطريق الى حمام منجابي ها ویلې مو درته واده بس دا یو سړیو ناستو د کوڅې مخې ته یو خزراله ستړی شو ځوانه خزوا په حمام ته کوم لار دی کوم حمام ته پوس کې منجاب حمام نو دورته د خپل کور کوڅه یاد کوي دا کوڅه ورته تل هغه جزه په یقین نه چې ورننه وته دا سلانه دی ور بازار ورننه وته وره بند خزه ګیره کړه خو خزه ډیرو خيار هغه دې د پاره د زرا غستم ور را په سلام ده چې سوي هغه در سره کوم دا خو صدا سه خاص خبره نه خو سړی سره کینو مخکې سفراکو کې ماته د عزت په نظر وګوره سمې وراله وروړه سبا د امرونو سه پستیر وروړه چې خورن به بدا کارو اسړې د منظر دوکه شو قامه خالو چې بس وي خط کې نه دی کټ او وته پاور په دکان پسې لاړو دا ورډه وته لا چراغ بس سودی شو ابه بدا شروي يا رب قالت قائلة يوما وقد تعبت اين الطريق الى حمام منجابي هغه خزه بچرته چې ستړي شو او مانه تاسو کو چې د منجاب حمام بکم طرف نو ګوره دې خیالي شو دا وسوسه پیدا کړي نو ګوره مچاته